اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، څرنګه چې ما تاسو ته په دې مخکې ویډیو کې وینا وکړه، دا زمونږ د ورور ناست دی او نظر یې کار نه کوي، بلکې سترګو نه محرومه دی. الله تعالی دې زمونږ په حال رحم وکړي. د ژمي دا یخ موسم دی، نو مونږ چې څنګه کوشش کوو چې هر سړي ته ځان ورسو او د دې ژمي دپاره بندوبست وکړو. څنګه یې وروره ښی؟ خیر دی. طبیعت دې ښه دی؟ خیر دی. څه به وې، یخني ده او موسم ډېر یخ دی. مونږ خو راغلي تالم بلوز او جرابې وغیره د ژمي دپاره څه نه څه راوړي دي. خو څنګه ستا بوټان شته که نشته ورور مې؟ یاره بوټان خو وخوښتېدي دي. بوټان وخوښتي په دې کې خپې زما مانځه ته. ښه نو څه وکړو، بوټان دله راوړو؟ بوټان ښه دي. نو بوټان ښه دي او دا بلوز هم دل راوړی دی. قاري صاحب ته وله دا بلوز ورکړه چې ښه ته ورته دا واغونده. دا بلوز هم دله راوړی دی. انشاءالله د یخنۍ نه به د څه نه څه ګزاره وشي په دې کې. او ته وځې بار ته وځې، ګرځې را ګرځې داسې؟ نو دغه جومات ته ځمه. نو ښه ټیک ده ټیک ده جي ټیک ده. دا راته ووایه چې ستا ته څه څه ضرورت دی اوس د دې یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره چې هغه دله راوړو؟ نو داسې خو تود ناست یم خو چې ناست یې نو تود یې او وایي داسې خو ښه تود ناست یم، بلکل ښه تود ناست دی. ورته وګورئ مسلمانانو وروڼو، الله دې څوک نه محتاجوي. او دا په دې کمره کې ناست دا تاسو کتی شئ مسلمانانو وروڼو. اکې یوازې ناست زه چې رالم اکې یوازې ناست دلته. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او د خوراک څښاک څه ګزاره دې کېږي؟ څوک دله څه راوړي؟ راولې نه راوړي. راوړي دله که نه؟ په خدای مین خلک ډېر شته، ډېر شته په خدای مین خلک، راوړي به دله. نو تا له بوټان راوړو، نور دله څه راوړو؟ ته راته ووایه چې زما د مسلمانان وروڼه یې واوري، نو تا له به انشاءالله مونږ ځان را رسوو. بوټان دله راوړو، جرابې وغیره دغه څه نه څه خو مونږ بنین وغیره راوړه، دغه بلوز هم راوړو، څادر دله راوړو. یاره دا هغه پکول راسره شتې، غوږونه پې پټومه. پکول شتې؟ نو نور دله څه راوړو؟ اوس چې سم د وسي نه، ستا چې کوم ضرورت یې یخني دې په کوم څیز باندې کنټرول کېږي چې حقه دله راوړو؟ یخني خو داسې دومره نه وي خو یخني خو ځکه نشته چې ته په کمره کې دننه ناست یې، بهر خو خلک د یخنۍ نه خراب شو. ټیک ده مسلمانانو وروڼو، دا وینئ. ته ما ته لږ وګوره دی ښه. مسلمانانو وروڼو دا تاسو وینئ، دا زموږ ورور دی چې دا ستاسو د وړاندې دی. او الله دې د ټولو مسلمانانو په حال رحم وکړي او زموږ سره کومک وکړي چې دغه شان کم بېوسه لاچار او غریبانان یتیمانان دي چې د هغوی سره مونږ مرسته کوو، هغوی ته ځان رسوو.